قدرمنو مسلمانانو، سبحان الله، زموږ دین څومره ښایسته دین دی او د هر شي خیال یې ساتلی دی او مکمله دی. که چیرې انسان ته خشم ورسي په هغه وخت کې هم د ده دپاره دعا راځي. ترمذي شریف روایت دی، راوی د حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه څخه روایت دی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې د دوو کسانانو په مابینځ کې سخت خبرې راللې. دومره سخت خبرې رالې د دې په مابینځ کې چې د یوې مخ د خشم د وجې څخه هغه د غصې کم آثار دي هغه محسوسه کېدی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زه یوه دعایه کلمه پیژنم، که په دغه وخت کې دغه کس دغه دعا ووایي د ده غصه به ټنډه سي، او هغه کلمه دا ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. څومره اسانه کلمه ده. عزتمنو مسلمانانو، خشم هر انسان لري، لیکن د انسانانو په طبیعتو کې فرق شته. نو د خشم په حالت کې فیصله کول، د خشم په حالت کې نور مخته کیسه رسول، د دې څخه ډیر غټ غټ نقصانونه پیدا کیږي. د خشم په حالت کې د انسان عقل کار پرېږدي. که چیرې پر معمولی خبره باندې انسان خشم وکړي او په هغه وخت کې دی جنگ وکړي، د ده د لاس څخه دی خطا وسي چې ده به د دنیا او د آخرت نقصان به ده ته راسي. موږ او تاسې واقعیاتو وینو چې نن پلانکی راولاړ سو، پلانکی یې وواژي پر معمولی خبره باندې. نو په کار د عزتمنو مسلمانانو ډیر احتیاط وکړو. ډیر داسې انسانان سته چې هغه بلډ پریشر ناجوړي لري، ستا تعلق به نه ورسره، ته به دغه ورسې دوکاندار لره، پر معمولی خبره باندې ستا او د ده په مابینځ کې به خبرې راسي، هغه کس به پر تا تاوان سي. نو ډیر احتیاط پکار دی. که په سفر کې، که کور یې، که په بازار کې، د هر چا سره پکار دی چې اخلاق وکړو، چې هغه کس تا ته شکنځل وکړي ځان داسې واچوه چې ما شی لا نه دی اورېدلی. او که چیرې تا ته خشم درس، بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. که ولاړې کښېنه، که ناست څنګ لګوه او پرېوځه او اوبه څښه، په دې سره خشم ختمیږي. نو حق تعالی تبارک و تعالی دې موږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې په هر حالت کې دغه کلمه ډیره ډیره ووایو چې بیا شیطان پر موږ او تاسو باندې حمله نه وکړي.